باب الاستحاضة وبه قال حدث استحاضة ما ویلو درته خبر ستاسو یادي پرون مې درته وې استحاضه کې سین دي د زیادت حروف خدا دې په زیادت زمانہ نو دې کې وینا زیاتې د حیث باندې پته کې استحاضه او یا د سین دي د قلب د ماهیت لپاره دي حکم یې بدل مخکې د حیث جدا حکم مونږ به پکې نه کاو روزه به نه ولې کې به ملزم کوي روزه باندې نور د مستحاضه اقسام میں تفصیل الاستاذ بریادی صرف رپورٹ اجمالی ویم تفصیل نے ورکہ بتا کہ یہ خیر دفاع یو تا مبتدی اما ویلو یاد ہے بل تا محتادا ویلو حکم من ویلو بل ناسیہ دواللو مدولا بیا مداغی دری قسم ویلو ناسیہ متحیران دواللو ورطوی مدولا بالعدد بين بالوقت او بالمقام او يو بهما يو بلا مميزه بينوا وما جاء مثلا تمييز باللون لاعتبار وركي او متميز باللون لاعتبار نوار ما سويلو خير اي متانگي خير ذكران مبتدئ ابي سويلو خپل مذهب برته نور بفريدا زمون په مذهب کې چړومبه یو قدر پیغله شي وینه شروع شي بنديږي نه نو اکثر مدد حیض بس شماري دا بحيث عكس الحيث شمالي في الأسفل اللي عندنا شر ولي باستحاضة حكم ده مستحاضة ميويلو عندنا جسين الحيث ولي ختم شوبالان أو بيا هر وقت تفارة بيختار غسل جمع بين الصلاتين فيوم غسل داغينا لام دي بيختار أو هر وقت تودست حكم دي جائز او چې کومه معتاده ده نو هغه خپل زوړ عادت ته ګوري او د زوړ عادت مطابق به د حیض و شماري باقي د استحاضه او ما چې مطابقي مسلک زمونږ دا چې دوه حیض یو شان راغلي دا عادت بدلېږي او متحیره سره چې دا معتاده و عادت دی یو متحیره بالعدد مقام وتیاد چې د میاشتې اول کې به حیض و خروج دی ډېرې جسور دی او بالمقام او بالوقت دا چې عادت یاد دی ود یاد دي چې شپږ دي او ټیم ته یې د د میاشتې اوله او وسط او اخر او بهما دا چې دواړه دي دا بس کوي دا خپل غالب ګمان ته ګوري چې غالب ګمان یې په کوم ور برابر کړی دی حیض شماري او باقي استحاضه که غالب ګمان یې نه برابر دی نو بیا بسي نو ما بیا به شک په دخول کې یا پچا کې په خروج کې نو که شکی په دخول کې نو هر وخت ته به اودس کوي دې په منځونه او که شکی په خروج کې هر وخت ته به غسل کوي نو تفصیل ما ویل او مدغه کې دی د اروان دی چې کوم ممیزه ده ممتمز باللون اعتبار بالکل نه مو وایو چې کما وینا رنګ په موده د حیض کې راغی دا ټول حیض خير عليك خبر رواننا ترتيبهما شابتي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن الشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها وعنهم انها قالت فاطمه بنت ابي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني لا اذكر افعل صلاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينه منفرده هذه مقصد او اذا كان حكم بدا استحاض بدا حيض فشاندي واقول انما ذلك غير قول ولا دم علق ان قطع يعني ذكر او ما بيك بلدك دائم بهذا او بلدك سرى عليه ردة من الشيطان ما تدبر كره وليست بالحيضة يا حيدتي فإذا أقبلت الحيضة فتركي الصلاة وإذا ذهب قدرها مقدار فاغسلي عنك الدم وصلي ماذا تبيك لك امتصال مقدر دنو روايات وصلوا لازم الاجمال بدل يوم البلان ده وثمرنا اذا اقبلت الحيضه يا حيضه بناء عادته ولو وتيات ذكر رسول الله مبارك جستا حيض راشي رسول ما يقولي ولكن كذا لون بيابي سوري او زياري او فلان او فلاني بناء بغبر عادت ورقلا دا زمون مستدل دي باب غسل دم الحيض اصل کې مناسبت ورواضح حدیثه مناسبات ما پریږدي چې کوم د اکراني درته وکړي ضرورت نشته اوسه
ټول مناسبات دلته ډېر واضح دي. کتاب الوضو کې مخکې ګران او دلته اشکال نشته. اوس دا د غسل الحیض د استحاضې نه بس ولې راوړه دا اوس ګران شو. ځکه خبرې د مستحاضې شروع دي. خبرې چا شروع دي؟ او میاشت کې دم الحیض راوړه. الحیض بابونه خو مخکې وو که نه یا او وروسته هم را روان دي. او میاشت کې ولې د مستحاضو راوړه؟ دې کې امام بخاري اشارت کوي چې حکم د حیض او د استحاضې په دم کې یو دی. وینه دواړه یو شی دی. هماغه د حیض وینه ده. چې لکه پوهېږې د رحم وینه ده. نو غرض دا حکم د دم د حیض مطلب دا چې د مستحاضې وینه او د حیض وینه یو شی دی. وینه څه دی؟ یو شی دی. دې یې راوړه. شابه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بن ابي بكر الصديق بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنه وعنهم انها قالت سالت امراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت بیان د سوال یا رسول الله ما له خبر راکې اذا یو کس دې زمونږ اذا اصاب صوبها الدم من الحيض كيف تصنع؟ فقال رسول الله اذا اصاب صوب احداث من الدم من الحيض فلتقرصه فنكون للاولومه ثم تنزحه بماء وبوسر لي وينلي ثم تصلي فيه. والمسائل دي وصوبها لك یو خدا وینه د حیض نجس دا ته معلومه شو. دویم نزح په معنا د غسل د بالاتفاق. دلته ټول په معنا د غسل اخلي او چې موږ په بول الغلام کې په معنا د غسل اخلو نو صاحب په موږ خلک اعتراض کوي چې نه د حاپوشین دلته وایي دلته ثم تنزحه بماء او رسول الله مبارک نزح ول استعمال کول تفسیر وینوي اشاره ده چې خیر د قلیل غسل مدربي چې کله غسل قلیلای نو نزح پکې راځي. ثم تصلي فيه نه بل مثلا معلومه شوه کله په بیا خوشوي او لوندمي نو مثبتې کول شي. خلاص شو خبره دې کې ما نور خبره کړې ده یادو مې مړمتان کې خیر یو دا چې زمون په حدیث باندې په تشافی سے پریز قلیل دمیو کا کثیری نو نجاسه کله کې وکړي نجاسه شافی سے مقدار قدر محبوبه کې نه مانی زمون پریز څنګه دوه قوله مقدار د درهم نه کم خو معفوده درهم نه زیات څه شی دی غیر معقوله او قدر الدرهم سره نو زمون په یو قول کې قدر الدرهم په قلیل کې راځي او چې کوم راجح قول زمون اصل دی لکه چې درهم په کثیر کې او درهم مې ویلو قدر الکم نو دا کم قدر معقول څه معنا دې کې د مون وکړه نو خیر دی اعاده در باندې نشته او که مخکې د تقوته او مستحبه ده چې وی ده او که نه مینځي پروا نشته او د هغې مې دلایل درکړي وو که څه ویل که دا خو نجسه ده سایله سیاله ده نو ولې ورته قدر معقوب وي دا لا حرج فی الدین عموم بلوا دې نه څوک نه خلاصېږي اکثر به دې لمونځ کوي چې ابو جهل که په دې شا پرې د ویلي دا ګرمکه به ماته ماشې به پرې مړي کټمن به وینه رېستي دانې نه به وینه وځي نو د بهر لمونځونه به دی حرج دی او د هغې مثال مې دله شاک د بولو درکړی هم نجسي عموم بلوا په خلاصېدل دی ګران عموم بلوا ده چې په ډېر مشقت باندې ځان خلاصوي نو هغه معقول یا مچان په خولو کښېني او ستا په جامو کښېني قدر معقول یا استنجا بالحجر والمدد سره په اضافه نه راځي هغه تقلید راځي قدر معقول نو دا قدر یا چې فیل وزار ځاو نو ټول خټه په دې نشي استه او ټول نجاست په دې سجاب لار نشي ورکولې عموم بلوا یا خټو کې ګرځي او ساز کې درځي عموم بلوا یا رومبه نظر چې معاف دی دا رومبه نظر خو نبی ته دی دا کوم وسوسه پیدا کوي او شهوت لیکن دا مجبور دی خلاصې دې ته نشي معاف یا اجنبي سره خبرې کول به د شهوت نه هغه خلک شهوت پیدا کوي لیکن عموم بلوا خلاصې دې ته نشي نو ډېرې مسایل په عموم بلوا کې چې الله پاک ما جعل علیکم فی الدین من حرج او دویم دا چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها اوس براشو دویم د بلیلا مالک سے دا غسل مسلکو دا امام احمد ابن حنبل یو دا چرې د مختلف به لري یا دې دویم څه شی برفي شی بری دا قلیل باقی کثیر دریم څه قدر الکف
قريب باقي كاسي او بل څه کې لکه دا سوه ته ویل کېږي مقدار الدرهم دا یو قول نو خلاصه شو خبره نو دا په تقریص و دې کې خو د وینې دقیقي ظاهر کې خو د شافعي صاحب مستدل دی نو ګوره د حیض وینه لږه ني دا ګرمک او دانه نه ده قرینه پې موجوده ده دا ګرمک نه ده چې ماته نه دانه نه ده چې ماته ده ماشي وینه نه ده رسېدې کټمل نه ده رسېدې د حیض وینه ده نو دا کثیره ده زه ورپسې شه وبه قال حدثنا أسلم قال قال أخبرني ابن وهب قال عبد الله بن وهب شوى قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قاسم بن محمد بن أبي بكر شوى قالت كانت إحدانا تحيض ثم تخرج الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على صائبه ثم تصلي به وبلغي وعوري يا بيوشين دلي فباقي جامع أسبه يبدي نسكاري ثم تصلي فيه او اے مولانا زمانہ دا قانون کې دا قدر معقول ته په بنا کده کم دی نه معلومه نو ما حدیث نه كان إحدانا إذا أصاب ثوبها دم من الحيضة نبلته بريقها فلعه لم ذكر وربلته ثم تقصرها أو بيبيوها تحت مدري قدر معقول وربسيشا باب اعتكاف المستحاض باب يجور بالقول هي مستحاض الاعتكاف بالقول کی بتائی بجمعات کی بنا ہے اور کدرنا بعد خلق کوئی دخل اعتکاف شریعت کی نہیں تبلیغ دی ہے مستحاض ہے حدیث سننے خبر نہیں تھا دلی چٹ کے معنی رکھتا ما کو جدم دم نہیں تھا ذکر ہوئے میں ما پتہ نہیں تما آدم علم دلیل کی شی ہے وسم نے خلق کوئی نشتا ہے تو دے ثابت کی ثابت کیا اعتکاف بیان کړي مستحاضو کړي مجھے مستحاضہ بیمار کے لوگ والے شيء البته جمعات کے دن کئی زمانہ د فتنه دا جمعات کے منع شوی ہاں وبه قال حدثنا إسحاق بن شاهين أبو بشر الواسطي قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة. معلوم بجمعات کی معیت مکانی معیت زمانی معیت مکانی معیت کم یو دی زمانی ہاں وهي مستحاضة ترى الدم فربما نقل بيدان تكاثر عندك خود من الدم كذا لازم وزعم كذا بي إكراما سنة عمر قال يقول يا عائشة يقول ما العسر ديار يوبا ولا تبكي وكأن هذا خير تقول هذا شيء جبلان كي تجده من ديلا سمعت إذا مستحاضة لكن مراد هذا الديانات ويجي في خبره لا يخرج استحال برات اعتكاف بين قوم نو بس ګوره موږ بولی کې روزي اعتکاف كل شيء لازم معلوم ورپسې شاه وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والسفرة والدست تحتها وهي تصلي. به قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. كما صوبك حيث راغلي مسكولي شكنا نبقى أثر دويني بيبي خديوي سيدنا خبر قديم الكل كل شيء والبسيشة. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة رضي الله عنها وعنهم ما كانت لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه جابت قوي ما كثير في أبي في حيدران قبل جامعة واحد أو مثال لكن نجاب بيوصل هو أو ده مختلف زماني دي وقت بيوصل وقت جديد وجبل حيث بيراد فإذا أصابه شيء من دم قالت بالخلاف ذلك قالت قولا بالمنتهى بلت بريحها فمسحته بمرة فنكا هذا من دليل يقدر معه بالإسلام
شعبي صاحب باندې رد شو ورپسې شاه موږ پکې کولی شي الهره باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. اوس بله مسله وایي چې حایضه د حیض نه پاکه شي او مستحاضی نو خوشبویي دې پورې کړي ولې ځکه چې هغه وینه چې ځي نو هغې سره د انسان نه بدبویي دي ورپسې شاه وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن حفصه عن ام عطيه رضي الله عنها وعنهم قالت كنا ننهى ان نحد على ميت. هم ما نقول له نجي صحابيه وينهى نهي رسول الله مبارك ان نحد بمن احداثه بمړي د درو زیات په احداث نه کوو مګر په زوج په سرور مې اختلاف ورته کوو. احداث څه ته وایي؟ احداث ترک الزینه حد منع ته وایي. نو منع کوو به هم ځان د ښو جامو نه ښایسته جامو نه د ودونو نه د رنجو نه دا به عام ولې 3 ورځې په زوج 2 ورځې سرور میاشتې او 10 ورځې احداث منع کول دې نه به موږ منع کول. خلاصه شو خبره. نو او بیا ورپسې څه راځي؟ وراء نكتحل وراء او رانجه نه پورې کول او خوشبویي به هم نه پورې کوله نه به ما غوښتله صوبه رنګ شوې خشته رنګدار خشته الا صوب عصب مګر برګه جامه خیر دی. عصب برګې ته وایي که برګه به وه نو د ښځو خامخا جامې د سړو په نسبت وي نور به هم خشته جامې نه وي. دا په عدت کې ولې بیا د خلکو اشتیاق راځي د نکاح د غوښتلو عدت کې دا منع دی. ورپسې شه وأخذ لنا عند الظهر شكل بقاك لحيرنا إذا اختزل كان من محيضها في نبذة فلقهم لكست أظفار كست ولاية وخاصة بشكلها أو أظفار نكان وتمويبات حضرات بي نكان ويراوانا بدان ورقان لكم لكن دا تكنا دا أظفار ويمن كي ولا قد دا أرينا ولا قد نو كتب خوشبوي مانا دا نقول دا لكم كيش بوی دا نزیبینه دا وکرنا ننهى عن اتباع الجنائز جنازو پسې باندې جنازه خدای کولی شي که تاسو چې جومات ته چې جنازه راوړو ښځې په جومات کې راغلي ایمان دله نو کولی شي عربیانو کې اوس هم خلک ښځې کوي ښوونځي به نه ورپسې نور د جنازې حکم به وروسته راشي. رواه هشام بن حسان حفصين عن ام عطيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ايوب متابع شو ودين ډېرې خبرې معلومې شوې په عام غړي پر درو ورځو زیات څوک احداث نه کوي. یو دا معلومه شوه. دویم دا چې په خاوند سرور مې اختلاف ورځي احداث مې پیژن کړ بل برانجه باندې پورې که ډېر ضرورت یې بیا استثنا پکې شته خوشبویي به هم نه پورې کوي خشته جامې به هم نه چې عامې پټېدارې جوړې شي او د حیض نه پس که معمولي خوشبو اوس د اذفار نی نور خوشبویي مدام غوندې نو استعمالول کې تېزه خوشبو باندې استعمال او جنازو له به هم ښځې نه دي که د جنازو اجازت پکې وی خونان به نن ډېر کامیاب وي ځان سره ویلونه هم ګرځولې او ښځې به هم ګرځولې صابونونه ساعتونه به یې پرې راغونډول. ورپسې شه باب ترك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل. دا روغتیا د ښایي دا ښځه چې د حیض د لامبي دا به څه کوي مګر د ښځې ځان خپل چې د حیض نه پاکه شي او څنګه به لامبي دا غسل جاري ښایي. وراوه بلې فرصة ممسکه فرخه ممسکه دوه معنی دي یو ټوکړه به راوالي او مشک به پرې ومږي نو په دا به یې راکړي لیکن دا معنی نه مشک خو ډېر ګران دي. ممسکه مس د څرمنې ته وایي څرمن د څرمنې ټوکړه به راوالي فتتبع بها اثر الدم نو د اندام غاړې به پرې ومږي. څرمن زیږه یې زیږه هغه زمانه کې خو صابون نه و د وینې اثرات باندې ختم شي. ورپسې شه وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها وأمرها كيف تغتسل فقال خذي ولا فرصة يا فرصة یو ټوکړه د مشکو لږ غوندې مشک راوړه یو صورت ده
یا دا مسک دینا مسک مشک ہوتا ہوئی او مسک سرمنی ٹوکڑے تا ہوئی اور آجیت کم یا مولانا صاحب مسک سرمن اومگا فتتحری بها ولا تتحریم قرینہ لکم مجھو خدان سوکن پاک میں قالت کیف تتحرو بها ابھی پینا شوا بتتحری بها کنائی ہوئی قالت کیف سبحان اللہ تعجب میں جزا تنور میں نشب خدا بپیکا فاجتبستها عائشہ بیدان تے مراح کالا فقلت تبتغی بها اثر الدم دوینے چکم دے لگے دلے دا دفر گاڑے لے پورے مرا بلوری پاک ازداد پر رمضوی نشی آیا وردی رضی نسم علوم اشوا اغدا چه اندام دے امگی پاس کپڑا باندے دے زمانے کے پاس صابل باندے یا پر ٹکڑا باندے اور تعجب وقت سبحان اللہ وآیا عالم نتاقوس کاوال شابتے باب مسلم نحیزه نمخ کے تدین الدرد معلوم کو مگل امدق احادیث روڑی غسل جس معلوم مخی جس معلوم کیا لکھا درد سفر واجب نہیں صفائی مسائل رضی اس سے غسل معلوم شابہ وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن امه عن عائشة ان امرأة من الانصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف اغتسل من المهد قال خذي فرسة ممسكة وتوضئي ثلاثا ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه وتوضئي بها فاخذتها فجذبتها الى الزانتا فاخبرتها بما يريد منه شابته او قال توضئي بها فاخذتها فجذبتها فاخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم وهو احتشاد المرأة عند غسل من المهد غسل الاولى گمان دے ہوئے اے مولانا اثر دس پڑھتے لو مسالیق میں بھی نہیں دیتے یاد ہے کہنا ما احمد ابن حنبل وی یا حائزہ و نابی سبا سرس پڑھی یاد ہے کہنا او زمان پڑھید چراجح کم قول وادا کہ یو گمان دی سر کم سیوی کرتوئی تو سر انزل پہ فرض دی ہوئے اختو تو اصول دا کم سیس پردر پہ نوی ہاں کداغی نروس تو سپیا اس پڑھی دے لنبلونا بس او گمان دی کی خبرات یا بھی منزل نکتا تقولو ہاں وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة ان عائشة رضي الله عنها وعنه قالت احللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي فزعمت انها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة قالت يا رسول الله دخلت آیا ہاں موسیٰ ابن اسماعیل تبوزگی ابراہیم او بیاسوی قال حد ابن شهاب قربا ان عائشة قالت احللت من حرام دخاجة رسولة النبي لتام حجة الوداع وكنت ممن تمتع ذنب اغشى من فيك تمتع لتمتع عمرين لتولي ولم يسق الهدي وما نصر الهدي وقود الى مدينة فزعمت قالت انها حاضت لذلك دخل حياة راغي او باقى نشوى حتى دخلت عليها ليلة العرفة العرفين پوری فحیث کیوا دا ليلة العرفة دا انتهاء دا حیاة جانے کی حیاة میں کم دے پورے ہو عرفين پوری خلاص اجوا قالت يا رسول الله دا عرفين پشپنا دا وتقاكم وقتی ہوئی چمینات دی هذه ليلة يوم عرفة پورے الوقت يعني قريبا دا بيوم التروية وتوي بيوم التروية سنة عرفين دا وقت شفاق نزديبي كنا وإنما كنت تمتعت بعمرة فقال رسول انقذي رأسك وامتشدي إيه لا أحمد دليل بهذا التبع فلذا كل علماء اتفاق دي کہ جنوں کم سے کڑی ویس پڑی با او بہائی دي کم سے کڑی کہ یو بھی کڑی ری احمد بن حنبل داؤد ظاہری او مریر تابعین ذکر کڑی حسن و طاووس وغیرہ اغیبی کم سے بس پڑی حائزہ و نافسہ واجب دي کہ بس پڑی زمون ظاہر روایت شافعی و مالک سو کہ اصول تا دی وقت او رسائی فروع کو جنبان دی شپاوانی تمو ولدات الضفائر زمون دویم قول سے روایت کہ اصول تا دی او رسائی فروع دی لامدے کی دریم قول دلی کہ فروع دی وطر لامدے کی او بدا دی چار کہ بقبلتی اوپرن سازی کنا چونے کی سازی با و زمون ظاہر روایت مقتابی دی دا مالک و شافعیم دے کہ اصول تا دی او رسائی کہ فروع کو جنبانی شپاوانیشتا درست اومس پڑی پروانیشتا او کبغیر دا قوصول او اصول فروع پر ببندی بیان قال قدری عمر رسول جواب کمالانا سے
إذا محمول لتنظيف وتطهيرنا يا دي بجا محمول دي وتنظيف وتطهيرنا ولي ځکه کدا خو حایزه ده نو حایزه خو پاکیږي نه دا تنظیف لري ورپسې چې مولانا صاحب باب نقص المرأة شعرها عند غسل المحيض صبر وکړه مسائل دی وایا کنه او خط حدیث ابن کړي پرې خاوده وامسكي عن عمرتك ففعلت فلما قضيت الحج جعلني قريبا وحكم عبد الرحمن رضي الله عنه فاشمل حسبي اسباب چې محاسب کړه حضور پاک شپوا او واپس مدینه دروان فأعمل لما دي عمرة العينا مكان عمرتي فليل العمر نسكت جمع محي إحرام ترجو فاسد فلا حيث زوجنا هذا عمري بدل شو نو حديث نرير خبر معلوم شوي يو حجة الوداع عائشة شاملة شويها دویم دا متمتعه ودریم دا سره هدیه نه ورغوتلی او څلورم څه چې د عرفې دروازې پورې حیض راغی په صریف کې راغلی او مخکې تېر شو او بل څه معلومه شوه بل دا چې د حضور پاک نه تپوس وکړو نو د حایضه چې د عمرې نه دی کړی حیض یې راشي عمرې نه دی کړی حیض یې راغی او حج پرې راغی بس دا عمره دې فاسده کړي د حج نیت دې وسوکړي عمرې قضا وکړي دا چې قضا یې پرې وکړله ورپسې شا نقض المرأة شعرها عند غسل من المحيض مرة وكل تفصيل وإشارة وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنه قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فردت میاشت ذي الحجة سرداس وقت المدينة وذكر ذي الحجة میاشت خطيط ولا وها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهل فإني لولا حضور پاک صاحب پر هدیه اولاد سره د مدینې نه ساروي بوتل لا اهلت بعمرت قانون دا دی چې کوم انسان دا سره هدیه بودي نو کاغه د عمرې نیت نو کې ځان نشي حلال وي الا بدن حلالي چې حج کو کې او ساروي حلال کی نور تفصیل په کتاب الحج کې راځي واهل بعضهم بعمره واهل بعضهم بحج الافراد وكنت انا ممن اهل بعمره متمتعه رانا دي کمال رد عرفه او د حائض ولې د عرفې په شپه باندې بیا ورځ د عرفې وه نو د شپې د دې ورځې نه پس چې کومه شپه ده هغې پاکه شوې ده دا مطلب نه چې دغې وخت کې تپوس کړی شکوت و شکایت د منتها د حیض وخوا شکایت یو مترویه کړی دی فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي نو هغه احمد د دې استدلال کوي ما وی دا سر پړدل د څه لپاره دی مولانا تنظیف ولې ما سره په ترمذي کې حدیث تیر شوی دی چې ام المؤمنین تپوس کړی دی وینا ویختل مس پړه اني اشد ظفر رأسي افعل لغسل الجنابه بسپړ بلا چې جنابت ته نس پړې نو هیڅ کې به سي ورپسې شا ففعلت حتى إذا كان ليلة الحسبة أسرع وادي محسب کې شپو کې وادي محسب کې شپو کې نو بیا مدینه ته روان دا ټول تفصیل برالي د حسبه د شپې تفصیل په بلا کې دا سنت ته کوم وخت او السلام علیکم معروف عبد الرحمن ابن ابي بکر دی دیولېګو د نعیم ته زمين حل دی دوی په لږو ما د ارزه د عمرې نیت وکړه ما په عمرې په ځای شابه أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرج قال ولم يكن في شيء ذا هاد ولا صوم فليس كفاره نشتا هذا خذ حياه هذا وفرد فاسده شو بس حياه تباك شو بي او كحر كلام فقريني رستو يوكي ولا ياخذ نيت او كذا عمره او الذي حياه راهي انتظار دو في شفاء شو برو او كحر كلام فاسده دي قضا به نه هدیه شته نه چې دم ورکړي د الله طرف نه دي نه پکې روجې شته نه صدقه شته باب قول الله عز وجل مخلقة وغير مخلقة دا دې سمه دا یو آیت د اشارت کې د فلان په کوسه وإن كنتم في ريب من البعث کته چې خلک بسید خبر نه پاسې نو ما قدرت او قوت فإنا خلقناكم من تراب بخورنا پیدا کړو قبر نه پاسه ولشن ثم من نطفه بیا مو پګیړه کې نطفه ثم من علقه ثم من مضغه
مخلقة وغير مخلقة او بیا وخت ټوکړه مخلقه بعدين انسان جوړ شي نه همیاشتې بس میدان ته راوځي وغير مخلقه او څو پنیمه کې بار راوځي وګورځي نه وګړي مخلق نشي لنبين لكم اوس مولانا صاحب دې کې غرض سره مخلقه او غیر مخلقه دا په فقہ مطلب دا چې کماشوم مخلق پیدا شي بناه اتم یاشته کې غیر مخلق ناقص الاعضاء پیدا شي ولغې نه پد کوم وینا روانه ده نفاس تا تاسو ما کې تاسو ټول پیدا ټول خبرې راغله کوم مخلق پیدا شوی او غیر مخلق پیدا شي هغه نه پد کوم وینا روانه ده سره مولانا صاحب ده نفاس خلاص خبره ورپسې شه وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد ورګسوالو غریدا د دې مناسبت د حیث سره سره ورته په دې کې بیا په سوال کې ما د تسویل د نفاس ویل کوم ویل نه وما خیر ذو پسې شه وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن ابي بكر عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تبارك وتعالى وكل بالرحيم ملكا يقول يا ربي نطفة يا رب الله تبارك وتعالى نظام روان دي جواب يا رب علقة يا رب مضغة فإذا أراد الله أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الرزق وما الأجل قال فيكتب في بطن أمه لولي وكنا مناسبة دباب السدي مناسبة دباب يا رب علقة يا مضغة أو أغا مضغة فإذا أراد الله أن يقضي خلقه كشارح چې الله اراده د خلق لري او نو پتو لګي چې کله اراده د خلق نم لري کله اراده د خلق لري کله اراده د خلق نم لري نو په ټول صورتونو کې ساقط شو نو دا به نفاس ویل لا صفا وای کنه صواب كيف تهل الحافظ بالحج والعمرة او ما ویلو چې حایته صرف جمعه ته نشیتلې دلاوت قرآن شریف مسئلہ میں کھڑے ہوا من نہ کوي او باقي کې څومره اعمال ظاهر کوي دا ټول ټول شي ورپسې شپالي فلان جبلي جبلي قال حدثنا يحيى بن جبلي وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهدم فليحلل ومن أحرم بعمرة مولانا دا تفصیل کتاب الحج کې راځي په اجمالا نظر ما ویډیو درته غوړل چې په ټول د حج کې بدوی عمره افضل جوړ کړه نو رسول الله مبارک تعالی څنګه نه ټول د حج کې امر کړی نو چې کوم خلکو د عمرې نیت په باودن حلال او کوم خلکو د حج نیت او وسره هدیه یې د مدینه نو علي ذات حلال کله عمرې وی کله حج ولې هغه وجه دا چې دا حلال وکي نو سر نشي فرای نو څه فائدہ بیبي له نشي ورته نو څه فائدہ الا باندې سر فرای او بیبي له ورته هدیه ده او هدیه خدای حج نه مخکې د حق نشي نو چې کوم سائق الهدیه نو کدی متمتی ولی لدی متمتی بسر نخرای خدل بنور دی نو کنا بناخلی و اختمانه کرتی دی احرام ممنوعات بطاقوی ترسو پورے دی حجو کی او ذبحو کی غینا پس نو پیدا پاکی سر نو او چکم غیر سائق الهدیه سقیدینا گوتری او دی مفرد دی نو قانون سری دی مفرد دفار مفرد خودی نوی چی حجو کی ضرورت لیکن پیغمبر مبارک دارا سمجھت کام چې چا سره هدیه ني او د حج نیت کړی نو دې عمره وکړي او حج ختم کړي حج به د ترویح پر بیا مطلب یې څه چې په دې خلق او معاشره د حج کې عمره او د رسم به دې ته سوای چې د حج نیت کړی او دا ورته عمره بدل کا شب عمره او ځان حلال کا او په ترویح به د حج به نیت وکړي دې ته فسخ الحج الى العمره وما سره وایي څه ورته دې زمانہ کې
ولا في هذا حج ينتقل او دي بیا په ستومان او چیرې ما خو د حج ته په دا وړي ودی دا بس او راشه عمره به وکړم سر به وکړم د حج په بیا کوم په دام ورکړي نو بس ورکړي لیکن هغه زمانہ کې په هغه کال دا منو ولې ذکر رسول الله مبارک رسم به خلقو چې دی باندې مستقله عمره وکړم اذا رسم قدم شي چې د اشهر د حج او عمره کول ګناه ده اوس ودا وکړي دا فقال فرمان عليه السلام من أحرم بعمرة وقد ينوي عند حلال ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه ومن أهل بحج فيتم حجه وذا أغى إنسان كسائق الهديه إذا ما حيد راغي نحايدهم تردروت عرفين يوم ذلك عرفين وذرا دي بدك ليلة العرفة الذي ما تثبيت درتهم ولم أهلل أو ذا ما ذكبين حلق تعبير والوسطية ماليات نوم بڑے مگر عمرے حکم مقام ان تدي راسي وامتشد وهل بالحج عمره فريدم تاكامل حتى قضيت حجتي يا رسول عبد الرحمن كليغا فامرني ان اعتمر مكان عمرتي للتنعيم للتمييز من الحلة وقال ذلك عمرين كذا من الحلة واللوزي والبسيشة باب احفاظ النحيذ وعباده قرأت امام بخاري ميلا مصدر امام ابو حنيفه الذي الوان الاعتبار نشتا إقبال المحيط وإقبال عادت تغورا وكنا عائشة منخدبين وكنا عائشة نساء دا سوق وير دا تابعية وي كنا نساء يبعثن يقل بعائشة بالدرجة ويمكن فيها القرص باغيك بما يلجو أو باغيك بزيار رنگو عائشة لبه ذكر جلال حيث جو قد استعاد دي عائشة بوت سوينا تعجلنا يا لا يعجلنا تلوار دینا کئی حتی ترین یا ایرین القصة البیضاء تردو جس بین چونینی لے دے مراد تین سبینو آلے دے پتاو لگے دا کنا بٹول الوان کو ایام دا حیث کسی چیز مولانا سے يريد بذلك الطهر دا حیثنا پورا سید نور دا دے دے بزابط دا خلیتون بمصابی من جوف الليل دے دے بزابط نور تابعی دا اغي تداو چې خلک خو چیرې راوړي چې په یو د کې نظر کې ته هوتا اذا ما کوم بنا دا سره در زیارت ته پاکه ما کوي فقط ما كان نصاب يستان هذا حضور پاک زمانه کې خدای دا کار نه کړی وعابت عليهن اوس بیت به کنه ولهم اعتبار منو ورپسې شاه وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فإذا أقبلت الحيضة فدعي الأسباب إذا أدبرت بناء إعادة فمنها ونفاها باب لا تقضي الحائض الصلاة على كذلك من تفصيل ولد الحاء إذا منقضى بنفي وجوبا كي وجوهات في الفيديو حدثت معاذ بكي وخذ عائشة أتجدي إحدانا صلاتها قضاء بكي إذا طهرت فقال أحرورية أنت قالت يس كنا نحيض فزمانة النبي عليه السلام كي فلا يأمرنا مد بحكم فقضانك ويا فلا نفعله نوم مع الحائض في ثيابها تلك الحائض الخوف والشجرة وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما وعنهم حدثه أن أم سلمة رضي الله عنها قالت خذت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بست قلت نعم فدعاني فأدخلني معهم بالحميدة قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة وهو من اتخذ ثياب وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب بنت ابي سلمة رضي الله عنها وعنهم عن ام سلمة رضي الله عنها قالت بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة بحميلة حزت فانطلقت فاخذت ثياب حيضتي فقالت انا بست فقال انا بست فقلت نعم فدعاني فانطلقت معهم بالحميلة وهو شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب عن ايوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا ان يخرجن في العيد
نو یو ښځه راله نازله شوه قصر د بنو خلق ته د بنو خلق قبیلې قصر ته راله نو فحدثت هغې بیان کړي د خپلې خور نه وکان زوج اختها غزا او د دې د خور خاوند جهاد کړی سره د نبي رسول 12 کال وی او دا خور یې ورسره وه په شپږو کې نو ښځې را په جهاد نه دي نو قالت فکنا نداوي موږ به علاج او د زخمیانو کلمه ونقوم على المرضى قيام على المرضى د هغې خدمت کول نو سواله په خور زما د نبي علیه السلام نه اعلی احدانا بأسن چې جلباب یې ني وړونې ني الله تخرج او د اختر مانځلې ونه دي وړونې ني نو څه باشته چې ونه دي قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها بله ملګره دې ورته خپلې پړونې واغوندئ دوه معنې دي یا خپل پړونې کې دې اراده وکړي دوه دې په یو پړونې کې شي یا اعارتن دې ولې پړونې ورکړي دویمه معنا راجحه ده ولتشهد الخير ودعوة المسلمين لذلك يستدرك هذا زمانه کې دین زده کړي د حضور پاک افضل کې به حضور پاک عام مسائل بیانون کې ټول دنیا ته پته او دعوت نه دعا مراد فلما قدمت وهي كنا تدي ببزنه ام عتيه وكانت او قد جاء ام عتيه وما تسوال قاسمين النظام قالت بأبي لم فلان من قرباني بلا قسمنا بلا تقدير معنا لا من قرباني ده حضور پاک نام او دې باندې ذکر کو حضور پاک الا قالت بأبي يا سوي لا من قربان سمعته يقول تخرج العواتق في ذلك ذوات الحضور مشران خذ پړونو والا او حائض او حاضر دي چې حائض خیر او دعا د مؤمنینو ته او حائض ځان دي د مصلانا قالت حفصه وقلت الحيض يخرجنا فقالت اليس تشهد عرفه وكذا منات وكذا مزدلفه فسمعنا اذا الجمعات نه ایجاد ما د دوی د جمعات کې ایجاد بیا بالکل نه اوس خیر ولا هو په بدیل ګورل بهر کې حدیث نه خبرې معلومه شوې یو خدای چې د عمومیاتیه د جهاد کې خاوند سره شریک او خدای قتال نشي کولی او د مقاصد لري شي امهات المؤمنین برنا سره نبی علیہ السلام ګرځاو او بلدا خدای به اختر منځل د خدا مخکې حکم مخاطب بلې مرګ نه پسوال پړونی موختل شي او تقدیر پیغمبر نظام ته ثابت شو بس په کومه